بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون صدقت يا رب العالمين. دې دینا دا الله رب العزت په ذات باندې دلائل الله رب العزت ذکر کوي، عقلی وحی دغه ټول دلائل. قل وایا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم ای زمون خدایا زمون خدایا فاطر السماوات چې بی نمونی پیدا کونکي د اسمانونو والارض او د ځمکې اس نمونه نه و نقشه نه و د ځمکه اسمان پیدا کړم، یا پیدا کونکي د اسمانونو د ځمکې عالم الغیب چې عالمي په غیب باندې غاب عن المخلوق. غیب په معنا دا چې د مخلوق نه غیب وي، د خدای نه اسم غیب نه دی، خدای دار څه دی ښکارا دی. عالم الغیب چې عالم یې پنا لیدو باندې چې چا تاسو لیدلی کنه کاکا الله رب العزت ته علم دی. والشهادتی او په لیدل او شهادت او په حاضر سيزونو باندې چې عالم یې پس باندې پنا لیدلو باندې په غیب باندې والشهادت او په حاضر باندې انت ای خدای تو تحکم فیصله بکوي بین عبادک پمن د بندګانو خپلو کې فیما په هغه څه کې کانو چې دوی په هغه کې یختلفون اختلاف کوونکي چې دا بندګان پس کې اختلاف کوي نو د دینه مراد اصولی اختلاف دی، فروعي اختلاف نه دی، وخت پک نه چړیا باسونه. نو اصولی چې کوم اختلاف ته چې د خدای په ذات کې دی اختلافات کوي، یو خدای شته بل وی نشته، یو دی نور وی ډیر دی، نو الله رب العزت په پدې کې فیصله کوي. الله دې د وحدانیت سره مونږ ټچ وساتي چې په دې عقیده دې الله مضبوطوالی را نصیب کړي. ولو انه کو چرته شی للذین د هغه کسانو د بارا ظلمو چې ظلم کړی دی ما هغه سفل ارض چې پزمګه کې دی جميعا ټول پټولا ومثله په مثل د دی معه نور هم دا سچ په دنیا کې دی دا ټول پټول شي د چا سره چې چا ظلم کړی دی، شرک کړی دی، زیاتې کړی دا دی سره شي او د دې سره د کشا نور سيزونم شي لفتدون په پیډیا کې به ورکول غواړي دی به دغه لاره دی به غواړي چې دا په پیډیا کې ورکوخه د ځان په ځای ورکو. صحیح ده د دنیا کې چې سدي یا د بل ځای کې براشي سره زر سپین زر تیر شوی دي چې د دین د ازمکه اسمانونو هر څه ډک شي او دا ټول موږ د ځان په ځای په پیډیا کې ورکو. الله یو بنده دا غواړي اول خو د دغه د اختیار نشته، دا د نه دی. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. دا الله ازمکه دا الله تبا فاتح کیږي. نو لومبنه خو د نه خو پرس کا دا شي چې د حواله شي، نو کدی دا ټول زمکه اسمانونه او د دې په مثل نورم شي هغه د ځان د طرف ورکول غواړي خو بیا به قبليږي نه. الله فرمای ومثله په مثل دغه معه نور لفتدو به نو په پیډیا کې باور کول غواړي دی دغه لاره کوشش به داوی چې ځان په دې اخلاص کړي. عام مفهومي معنی کوشش به داوی چې ځان په دغه سره اخلاص کړي من سوء العذاب دغه بد عذاب نه یوم القیامت په ورځ د قیامت وبدالهم خراب شدیوتا من الله د الله رب العزت د جانبنا ما هغه معامله لم يكونوا يحتسبون چې د دې د سره په ګمان کې نو چې نو دوی د هغه ګمان کوونکی ما هغه معامله یا ما هغه عذاب. الله رب العزت فرمای دي تبخکار شي د الله د جانب د چا د جانب د الله رب العزت د جانب ورته ښکار شي هغه سيزونه هغه عذاب هغه معامله چې دې د سره ګمان هم نه کو چې مونږ ته بلا سي عذاب ملاوي. الله فرمای وبدا لهم او خکار بشي دیوتا سیئات اغا
خرابوالی د دوی هغه خراب عذاب د دوی هغه خراب یا هغه عذاب ما هغه کسبو چې دی کم کسب کړي یا هغه بدیانی چې دی کړي دي بدیانی ما هغه کسبو چې دی کړي کم بد عمل چې دی کړي دي بد عمل ما هغه کسبو چې دوی کړی دي چې کم بد عمل یې کړی دي هغه به ورته ښکاره شي په عملي شکل کې چېرته به یې کنځلي کړي مثال پته وه نو د هغې نه به یا مار جوړي اجدها به جوړي چېرته به یې ګیره والي د هغې نه بل څه جوړي چېرته به یې چې دی نو دلته د بل چا حق والي د هغې نه به مار جوړي په غاړه کې به یې ځوړندي دلته به یې چې دی نو بل څه عمل کړي د هغې د وجې به چې دی په زړه باندې به یې وربلېږي دلته به یې بل څه بد کړي هلته نو دا ټول به په عملي شکل کې هلته وویني الله هم دې وساتي الله هم دې وساتي الله فرمای دا به دې وویني وحاق بهم او راګیر به کړي دوی لره راچاپېره به شو بهم په دوی باندې یا داسې وایه وحاق بهم ای نزل بهم را نازل به شي په دوی باندې ما هغه کانو به یستهزئون چې دوی به هغې پورې ټوکې او مسخرې کولې آسه پسې به یې چې ټوکې مسخرې کولې خنداګانې به یې کولې نو هغه به صحیح هغه به ترې راچاپېره شي یا به د بد عمل په شکل کې دي ته اوس راشي د دې چې کومې خنداګانې دي ټټوبې دي یو څه بل څه هغه به د بد عمل په شکل کې د دې نه راګیر چاپېره شو دی به راګیر کې په خپل بد عمل کې به راګیر شي الله هم وساتي فاذا مس الانسان الله رب العزت فرمای زجر دی اے زجر خان فاذا مس الانسان بس هر کله چې مسکوم انسان هر کله چې مسکړي انسان لره ورسیږي د انسان ته ضرون تکلیف دعانا نو موږ ته آوازونه کوي ثم بیا په هغه وخت کې الله رب العزت فرمای چې کله د انسان باندې تکلیف راشي درد راشي نو دې بیا ما ته آوازونه کوي بیا چاته آوازونه کوي الله رب العزت ته مشرکان به چې په کشته بګیره کا ګرداب کنه د سمندر منځ کې بګیره شو سین کې بګیره شوله نو به هغې به چاته آواز کو الله رب العزت ته بیا به علات منات عزا ته آوازونه نه کول بیا به باباګانو ماباګانو ته آوازونه نه کول بیا به چاته آواز کو الله رب العزت ته خو چې څنګه به راووتل کنه بیا به که زاړه ارامیانو واپس به مکه خپلل به هغه دغه والا کیسه به وه کس ویونه ته ختلو را کوزېدې نه شو چې خدای پاک را کوشم نو بس غوا به ستا په نوم اخره کې چې دی نو اخره کې چیلې له اخره کې چرګې له راله چې لاندې را کوشو وایي زما کار څه دی چې بیا ونې ته خېږم نو چې خدای پاک به را خلاص کو نو بیا به کیسه بدله بیا به کیسه بدله دکه شانو زموږ د مسلمانانو حال دی چې خدای را ټینګي نو بیا والله یا په ازمایش والا د هغې د وجې په امتحانات راشي پیسې پې بندې شي معاملات خراب شي نوکری خراب شي د کور کیسه روانه شي د ځمکې کیسه روانه شي اختلافات پیدا شي یا نور اسې ژوند کې چې دی لنډوالې تنګوالې پیدا شي نو خدای ته متوجه شي بیا وایي اوزګار خو نه یې اوزګار یم ولې زمونږ کار نور څه دی مو پیر صاحب له لږزونه هلکه اوزګار خو نه یې نه اوزګار یم ولې داسې ما وي خواجه صاحب له به لږ چکر و کوړي ته د دیر باباجي صاحب خلک یادیزبرګ دی هغه له به لږ چکر و چې بیا کله بلکل سیټ شي نو بیا ورلی راځه لکه مونږ نه کې مړه ستاسو بل څه کار شته که نه بیا ورته لکه چېرته راځه مړه خو د دین کار کېږي ترجمې ته کېناستې روزه کې چېرته لاړ شه راشه چېرته ذکر والا تصوف مجلس کې کېنه نه مړه دا خو د اوزګارانو کار د اوزګار لا نیم خلکو ته چې دین کار ووایي که نه وي اوزګار نیم چې ورته ترجمې ته کېني اوزګار نیم څه وایي وي د اوزګار نیم ورته لکه مونځ کوه وي اوزګار نشم که نه نو دا خلکو ته بلکل د اوزګارو کار ښکاري بلکل د سوچه د اوزګار نو او چې راګیر شي که نه بیا ورته ځان خپله اوزګار فاذا مس الانسان بس هر کله چې ورسیږي د انسان ته ضرون تکلیف دعانا نو بیا آوازونه کوي موږ ته ثم اذا حولناه دغه لوسوکو پیرانو پسې به خبرې کوي دا پیر داسې رو دی داسې دی پلانکي شي کې ګوتې دی ډنګري شي کې ګوتې وایي بیا د جمعې خدای پاک پې راوسته نو جمعې ورځ وه زه لا نوم ته لیا زمانه مخکې هلته ناست وم ما یې ته نه رضویه ثم بیا اذا په هغه وخت کې خولناه اعطاه چې موږ ورکو ده لره الله رب العزت فرمایي چې موږ ورکو ده لره
نو چې موږ ولا ورکو نعمت منا د خپل جانب نه، نو چې الله در باندې پراخوالی راوستو، نو ته اوس د نیک عمل جاری وساته. مثال به تور ذکر دی کو مفتی زرولی خان صاحب استاد محترم رحمهم الله تعالی رحمت الله، هغه پسې چا یو پیری خبره را لګلې ورته سیب تا راته ذکر خولو او هغه ذکر هم کارونه کوسه پورې چې د ماغه پلان کې شي نه ورته زرولی خان صاحب خو ډېر سخت راته خو نه خبرې نه چول دی ورله وی چې دا تا چې دا دونه وخت د خدای نوم یاد کته وي چې سمونه شو، دونه وخت د خدای نوم یاد کته وي چې رسونه شو، دا تا ته رسخکاری نه. نو خبره داسې ده چې دا د خدای نوم یاد کی خدای در باندې بیا راحت راوستله، اوس د خدای پاک شکر ادا کا، اوس دغه مونځ مه پرېږده، دغه صلات حاجت مه پرېږده، دغه اشراق مه پرېږده، دغه تهجد مه پرېږده، دغه روجي مه پرېږده، دغه علم مه پرېږده، دغه تصوف مه پرېږده، دغه تبلیغ مه پرېږده، دغه د خیر ښېګړې کارونه مه پرېږده. خلک د خیر ښېګړې کارونه کوي خو چې څنګه ورته بری میلو شي که نه بس بیا د بل ځمکه لاندې داسې نه. فاذا مس الانسان بس هر کله چې ورسیږي د انسان ته ضرون تکلیف دعانا نو موږ ته آوازونه کوي، بیا د نرزوی ختمونه کوي، د خیر والا ختم کم دی، بیا د سپار والا ختمونه کوي. ثم بیا په هغه وخت کې ثم بیا اذا په هغه وخت کې خولنا او چې موږ ورکو د لرا نعمت منا د خپل جانب نه، نو بیا چې دی وی راځه پوری ته مضبوط شه. قال نو وای دی انما یقینا په خبره دا اوتیتوه چې دا خوراکلی شوی دی ما ته علی علم علی سشي علی کسبی علی هیلتی مخکم دیر شوی دی کنه چې کله الله رب العزت وی بیا به انعام وکم نو چې د دوی چې لکه راځم مونږ کا تعالی خو ته پاک لکه احسان در باندې کو ګوره ښا صدقه کوه خیرات میرات کوه غریبانان خلک دي دسو کار روزگار نه دی ځان له کار کته دی مړه دغه ناستی کار روزگار ته ما مهنت کړې په مهنت می ګټلې دي دا ما کسب کړی چل می زده کړو تعلیم می کړی دا می کړی الګه تعلیم خو بالا خلکو کړی کسب خو بالا خلکو زده کړی دي یو کس هغه د سر نه مسخوتنه پورې مهنت کوي 1500 روپے دیاړي دي یو کس ګنټه مهنت کوي هغه چری د هغه زرګونو لکونه دي دا خو د الله رب العزت ورکړه دا د الله ورکړه دا اوس پراشي الله رب العزت وای پچا رزق پراخه کوم او پچا باندې راتنګ نه دې سوي دې زروي انما اوتیته علی علم یقینا دا راکلی شوی دی ما د زما په علم باندې د قارون خبرو مخکې سورۃ القصص کې تیر شوی هغه لا بچ بیا وی چې الګه زکات ورکا هغه بس انما اوتیته علی علم هغه دا یقینا دا ما د علم راکلی شوی ما باغی حاصل کړی دی صبر خدای خو را نه راځي نعوذ بالله من ذلک بل هي فتنه بلکې دا امتحان دی دا ازمیخت وکا کا دا مال چې د لراغ نو دا ازمی هو امتحان دی ولکن اکثرهم لیکن اکثر د دوی لا یعلمون نه پويږي او صرف دا نه دی خدای د صحت درک دا د ټول نه نعمت دی بدن دی ټیک ټاک تی روغ رامټ نو عبادت ته متوجه شه الله توفیق راکړي. قد قالها الذين وصلى رب العزت فرمای چې دا دی کس کما خبر او غلانو قد قالها الذين یقینا دا خبره کړي وا هغه کسانو هغه بندم کړي وا مراد هغه کسان نور خلقم کړي وا من قبلهم لوان دي د دیونا فما غنا عنهم بس دفنک عنهم د دیونا دغه خلقونه دفنک دغه خبري ما كانوا يكسبون چې کم کسب دي کو یا داسي و په ما غنا عنهم پکار را نغلل د دیو ما هغه سکانو یکسبون چې کم کسب به کو ولی پکار را نغي فاصابهم نو بس ورسید دیو تا سیئات هغه بدی ما ده کسب چې کم کسب به کو داغه هغه بدی او عذاب ورته ورسید چې کم کسب به کو والذین ها کسان ظلمو چې ظلم کړیو منها والذین ها کسان ظلمو چې ظلم کوي من هؤلاء دغه خلقونه نو هغه غي سره هغه ته بدله ملو شو اوس دې کسان نه چې څوک ظلم کوي سيصيبهم زردي چې ورسیږي دیو تا سیئات بدی عذاب ما ده هغه کسب چې د کم کسب کوي دي ته به مرسیږي ښا نو تا ته به معلوم شي ښا چې کم یو بکی اوس عذاب ته ځان ټینګي نو څوک ځان د الله عذاب ته نشي ټینګول الله مې خپل عذاب نه بچ کی نفخ تشته دنیایي عذاب ته ځان نشو ټینګول او نه اخروی عذاب ته ځان ټینګول شي او زری تم ځان نشو ټینګول نو د خدای نه به رحم غواړو او رحم ته به ځان جوړو الله دې توفیق راکړي.
وما هم بمعجزین الله وی دین دی منگ لرا عاجز کون کی دی منگ لرا عاجز کون کی نو دی خدای په عذاب کې نشي عاجز کوله چې دې نه بدی چې دی غوري میزایل تیاری او دې نه بچری پلان کې شي ته مر خدای سر مقابله کوم چې په آخرت کې عذاب رانه کی الله دې ته موږ سر نشي مقابله کوله پلان کې شي تیاروم دا کوم نه موږ عاجز کون کی نه دي اولم يعلموا آیا دین پویږي ان الله د دې په علم کې دا خبره نشته ان الله چې یقینا الله رب العزت یبسط الرزق پراخوي رزق لرا لمن یشاء چاله رچو غواړي ويقدر تنگوي لمن یشاء چاله رچو غواړي دا یو بندا روغ رمټ وی عقل من وی پوه وی خو سمدم خلکو سر په معاشره کې سم ملاويږي سم عزت وی خو اغا په مالی لحاظ سره تنگ دستوي بالکل کې سروانه بل کس وی هغه بالکل په تمیز نه دغه خبره کېله چې دغه هغه سره پوستکو خوري د لاسو د خپوې پته نه لګي یو شان چې دی لګي غل غشان ډوړی د خبرې پته نه لګي ستمیز پکې نه وي د مشر نه چې دی هغه سر ته ناستي مشر خپو ته ناستي مشر کشر نه پیژني عقل پکې نه پوهه پکې نه خو هغه ساده مال پراخي وي دین پکې نه د سره نو هغه کې د مال پراخي ولې دا د الله رب العزت په لاس کې دي هغه له امتحانن زیاتې او د باندې ازمایش راولي چې د صبر کوي کنه دا د خدای په لاس کې کله ناکله د نیک بندل بیا زیات کی چې ورغه دی په دې نیک عمل هم کوي ما ولا د عمل زیات کړي چې اوس په دې مال زیاتوالی کې ما یادې کنه یادې نو دا د الله په لاس کې دی ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات النشانی دی لقوم د پاره د ها قوم یؤمنون چې ایمان راوړي چې کوم بندگان ایمان راوړي داغي د پاره پدې کې څه شی نشانی قل ورتوایا اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اے خدایا فاطر السماوات پیدا کون کی دا اسمانون والارض و دزمکی عالم الغیب والشہادت عالم پا غیب باندی و پا حاضر باندی انتا تحکم بین عبادکا تب پیسلا کوي په منځ د سکی د بندګانو کې فيما كانوا فيه يختلفون په هغه سکی چې دی بس کې اختلاف کوي ولو ان للذين ظلموا کچرشي د هغه کسانو د پاره چې ظلم کړي دي ما هغه سفلات چې پزمکه کې جميعا ټول دا ول ټول شو مثلو په مثل د دې معه نور لفتدو به نو د ځان نه به ورکول غواړي د ځان په دې په دې ورکول غواړي په دې سره من سوء العذاب د بد عذابنا یوم القیامت بورز د قیامت وبدا لهم وخار بشدیوتا من الله دا الله د جانب نه ما هغه عذاب لم یکونوا یحتسبون چې نو دی دای ګمان کوونکی الله دې بچ کی وبدا لهم وخار بشدیوتا سیئات و عذاب ما د ها کسبو چې کم کسب کړي دي وهاک بهم وراگیر چابیر بشد دیونا ما کانوا به یستازون هغه چې دیو پای سره ټوکی مسخري کوي الله دې سره د واړو مسلمانانو بچ کی فاذا مسل انسان بس هر کله چې ورسیږي دی انسان ته ضر تکلیف دعانا نو بیا مونږ ته आवाजونه کوي ثم بیا چې دی اذا په هغه وخت کې خولناه چې مونږ ورکو دلرا نعمت مننا د خپل جانب نه قالن هو ايدين ما یقینا په خبره دادا اوتیته چې دا راکړې شي دی ما تعالی علم فعلم زما باندې نو په خپل علم به تکبر نه کې ښا که عالم په علم به تکبر نه کې او دلته صرف یو عالم مراد نه دی دلته په بل یو کسب کې تعالی خپل په مهارت تر کړی دی نو ته په هغه باندې چې دی غرور او تکبر نه کې بلکې کته فل انجینری نو که الله رب العزت در نه د عقل واهلی ته انجینری نه نقشه جوړولی شي سم نشي کولی کته ډاکټر خپل اصل الله رب العزت شل کی سم نشي کولی کته وکیل خلد الله په ګونګه کړی سم نشي کولی دک شان چې دی بلا سيزونه دي تلواري الله رب العزت د لاسونه خو دي خو په سم نشي کولی ته ترګانی الله رب العزت د لاسونه حاسه واغشته سم نشي کولی دک شان چې دی تو ګلکار الله رب العزت د لاسونه طاقت واغشته ست زمیدار دک شان چې ستا بلاز مګه د جیداد دی یو سبل ستخته بیمار ګرځته نشي خوړې په د جیداد سکه نو دا ارس د الله رب العزت په لاس کې دی په دې به غرور تکبر نه کو دا الله به شکر ادا په هر حالت کې بسوایو الحمدلله په عمل کې به مخایو صرف په خلی نه په عمل کې به مخایو چې څوک درته وي سه حال دی وایا
الحمدلله. بل هي فتنه بلکې دا امتحان دی ولكن اکثرهم لیکن اکثر د دوی لا يعلمون نبوي قد قالها الذين من قبلهم یقینا ویلول وان د دیونه نور خلقو فما غنى عنهم فکار را نغلل د دیو ما هغه کانو یکسبون چې کم کسب به کو فاصابهم نور رسید دغه کاکاګانو ته سیئات او عذاب ما د هغه کسبو چې کم کسب به د ګناه کو والذین دغه کسان ظلمو چې ظلم کړی دي من هؤلاء والذین ها کسان ظلمو چې ظلم کوي من هؤلاء دغه خلقونه دغه موجودونه سيصيبهم زرد چې دي دبم ورسیږي سیئات او عذاب ما د هغه معاملې کسبو چې د کم کسب کوي د هغه څه چې د کم کسب کوي وما هم بمعجزين او نه دي موږ لره عاجز کوونکی اولم يعلموا آیا دي فکر نه کوي دي دا سوچ نه کوي آیا دي نه پوهیږي ان الله چې یقینا الله رب العزت يبسط الرزق فراخوي رزق لره لمن يشاء چاله چې غواړي الله دې زنګ رزق فراخ کی ويقدر وتنګوي چې چاله غواړي الله دې حالت نو ساتي ان فی ذلک یقینا فدی کې لآیات النشانی دی لقوم د پاره د هغه قوم یؤمنون چې ایمان راوړي الله دې ایماندار مضبوط ایمان ولا جوړ